زنانو صدقې ډېرې ورکوئ ما په جهنم کې ډېرې زنانه لیدلي دی. بیا ورته وي تکثرن اللعن وتکفرن العشیر. تاسو کې دوه کمی دي. یو تاسو لعنتونه ډېر رالیږئ، خیرې ډېرې کوئ، لعنت وغایئ په مخه، خیرې او لعنتونه لیږئ، بل د خاوندانو ناشکري کوئ. بس په دې وجه ما په جهنم کې ډېرې ولیدلی. یا معشر النساء تصدقنا، اے د زنانو جماعته صدقې ورکوئ، صدقې ورکوئ، ځان د جهنم نه بچ کئ، ځان د جهنم نه بچ کئ. بس زنانو قرآن روالی او دا قرآن خپلې مخې ته کیدی. وایي چې دې قرآن کې الله څه ویلي زما لوظ او قول دی، بس چې زما به پې عملي باز نور به زه په خپله مرضی ژوند نه تیروم. زه به د الله د کلام مطابق خپل ژوند تیروم او دا قرآن به دې ملګری انشاءالله قبر کې محشر کې عند المیزان. دا قرآن بم یو مضبوط ملګری. د دواړو جهانو سردار فرمای القرآن شافع مشفع. قرآن به سفارش کوي، حافظ قرآن به کوي، شهید به کوي، حاجی صاحب به کوي، خو القرآن شافع، قرآن شافع دی خو مشفع. نبی علیہ السلام دنیا کې ویلی دی چې قرآن دسی سفارشی دی چې د سفارش قبول دی، د سفارش د الله په نس منظور دی. بس چې چا په باره کې قرآن سفارش وکړو نو مشفع دا قبول دی. بس د قرآن سفارش به نه رد کیږي. ښه نو چا باره کې چې قرآن سفارش وکړو مشفع دا قبول دی. دا سفارشي ځان سره والو. د چا د سفارش په تکیه مزئ، د قرآن د سفارش په تکیه لاړ شو چې قرآن به مې سفارش کی او زما د قرآن ملګری یم. قرآن مې ملګری دی، ما دنیا کې ملګری کړی دی، هلته به ما قرآن ملګری کوي. قرآن زما به سفارش کوي، زما به سفارش کوي. په خپل مشرانو ځوانانو قرآن وایي. دا اوس چې موږ سره ترجمې ختمونه دي په دې کې مشرانې زنانه دي، د نوسو میندې دي، نوسي دي، او با ترجمه ورله الله توفیق د قرآن کریم د ختم ورکو. اخیری عمر او قرآن الله نصیب کو. د قرآن د پاره د عمر قید نشتا. زنانو تاسو ټولو ته دروازې کولو دي، راځئ قرآن زده کوئ، راځئ قرآن زده کوئ. بختورې یې پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتهم العالیه لیکلی دی. و یو ملک ته لاړم، یوه زنانه خبر شوله ما نه تپوس کوي چې پاکستان نه عالم راغلی. ما ته وایي تا سره قرآن شته؟ ما وی او کچو قایو والا قرآن و ما سره. ما ته قرآن وښیه، ما وله قرآن ورکو. وی هغه قرآن ځان پورې ونیو، چغې کړې، جړلې. ما ته وایي ما نه خو به قرآن دوباره نالي. ما وی نه. ولې جاړې؟ وی ما ته وی چې ما په قرآن ایمان راوړی خو ما قرآن لیدلی نو چې دا به څنګه کتابي. ما قرآن نو لیدلی، ما نن قرآن په سترګو ولیده، خلکو قرآن په سترګو ونه لیده. بیا ویل او بیا د قرآن ماحول وی چې کاش چې ما قرآن ولیدی چې منزل من الله دی، د الله د طرف نه یو کتاب راغلی دی، ما هغه ولیدلی. نن هغه کتاب تاسو سره کور په کور مدرسې دي او کور په کور زنانو تم قرآنونه کولو دي. مدارس ټول د قرآن مرکزونه دي، دا مونږ قرآن له کولو کړي دي. او د بوډاګانو د ځوانانو د ټولو دپاره د قرآن ځایونه دي. راځئ قرآن زده کوئ، راځئ قرآن زده کوئ. نو نن الحمدلله دې کلي کې ما تاسو ته وي د 15 ماشومانو جینکو ماشومانو د قرآن کریم ختم دی. او زمون استاذ محترم پیری طریقت رہبری شریعت حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب